بیبی فاطمه مبارک په تنور کې ډوډۍ پخولې روټۍ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پې رالو دی مبارک ورته وایي فاطمه څه پخای وي دا مخ یې ورته راپورته که که نه فرفعت وجهها مخ مبارک یې چې راپورته کړو مخ مبارک یې سورو تنور ګرمي که نه سورو دی مبارک ورته فرمایي زه به هم در سره اوس کار کوم تم ډوډۍ لګوه زه به هم لګوم درې ډوډۍ بیبي فاطمې ولګولې درې ډوډۍ کریم اکا په خپله ولګولې بیبي فاطمه مبارک یې ځان ته راجوخته کړې ده نو چې لږ وخت تېر شو مبارک ورته وایي دا ډوډۍ د تنور نه رابهر کړه بیبي فاطمې چې کومې روټۍ لګولې وې هغه چې تنور نه رابهر کړې مکمل ښایسته سرې شوې وې ښایسته سرې شوې وې خو چې کومې ډوډۍ کریم اکا په خپلو لاسونو لګولې وې هغه همغسې دوړه وه سرې شوې نه وې بی فاطمه مبارکه چې دا کله روټۍ راوباسي نو خپلې روټۍ چې راویستې خندل یا نه خو چې کله د کریم اکا د بابا جان ډوډۍ راویستې نو په خندا شوه مبارک ورته وایي او لورګی ولې خاندې بچی ولې خاندې قربان زه د ستا بچی یم زما ډوډۍ په تنور کې پخې شوي دي او ته زما بابا جانې د ټولو انبیاو امام یې ستا ډوډۍ داسې دوړه کې راوختې په دې باندې سوروالی نه دی راغلی پخې شوي نه دي کریم اکا صلی الله علیه وسلم ځان ته راجوخته کړه ورته وایي فاطمې دا ستا روټۍ ستا لاسونو سره ټچ شوې وې ځکه سرې شوې وې او دا زما روټۍ زما لاسونو سره ټچ شوې وې بچی تا ته پته نشته چې ما لاسونو سره کوم شی ټچ شي دنیا اور خو پرېږده چې جهنم اور هم ورباندې اثر نشي کولی